شرک څه معنا دا اوس پیژندل پکار دی د شرک په باره کې به دومره خبره ذکر کو شرک دې ته ویل کېږي چې انسان د زړه تعلق راوالي او د رب العالمین نه کټ کې او د بل چا سره ټچ کی اوس پرې باندې هر سړی پوهیږي دوه قسمه شرک دی یو ته ویل کېږي شرک اکبر او بل ته ویل کېږي شرک اصغر شرک اصغر دې ته ویل کېږي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ریا یو سړی چې کله منځ کوي یو سړی چې کله زکات ورکوي یو سړی چې کله جهاد کوي یو سړی چې کله قرآن او حدیث بیانوي خو د ده په زړه کې دا خبره راشي چې دا د الله لپاره کومه خو دغه سیابان هم لږ زره ما پکې رعایت کړي دا سړی مشرک شو د شرک وکړي ته اوس د خپله صدقه ورکوي خپل ځان وګوره چې د الله لپاره مسله ده که ده که د الله لپاره دا مسله نو محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې بهترینه صدقه دا ده چې انسان په دې کې لاس باندې ورکړي او دا چپ لاس د سره وړو باندې پوهې نه شي دقې له ویلی شي بهتره صدقه څه صدقه څنګه ده ستا دا مونځ څنګه دی علي بن ابي طالب فرمایي چې ریاکار انسان دې ته ویلی کېږي چې کله مخلوق دا ټوپونه وایي چې لمونځ دی او دس دی عبادت دی او دا دی او دا دی او دا دی خو چې کله بیا یوازې شي ایسته هغه لمونځ یادوي نه اودس یادوي نه بل شی دی نه بل یادوي دغه ریاکار دی او چا چې په ځان کې د ریا صفت پیدا کړي دا سړی ګوره مشرک شو په شرک اصغر باندې سورې نحل کې الله عز وجل فرمایي د مشرکینو دویم صفت چې دی دویم عقیده ګوره هغه شرک دی د زړه تعلق د رب العالمین نه کټ کول او د بل چا سره یوځای کول ته په خپل زړه باندې وګوره چې ستا تعلق د الله سره څومره دی دکانداري سره څومره دی ستا تعلق د رب العالمین سره څومره دی د وزیر سره څومره دی ستا تعلق د رب العالمین سره څنګه دی ذمہداري سره څنګه دی ستا تعلق د الله عز وجل سره څنګه دی د نور شیونو سره څنګه دی چې داخله موږ څنګه یاد کی څنګه مو یاد کی او څنګه به یاد شو څنګه داخله خوشاله شي امامنا وسيدنا امام شافعي رحمه الله واجب خبره کړې ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته نقل کړی دی امام ابن کثیر رحمه الله به دا غنه نقل کړی دی او دا صاحب د نظر ته امام دا خبره کړې ده ویرزن الناس غایه لا تدرک د دې خلکو خوشحالي د شي حدب دی شي ولکه د چا پلارم راوړي بلکې د الله د رضا خبره شروع کا چې الله عز وجل څنګه راضي کوم امامنا وسيدنا امير معاويه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې اوچت خلیفہ اوچت سیسی د مسلمانانو ماما د ام حبیبی ورور مفسرین دا خبره ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې الی یوم القیامه دومره اوچت سیسی به انسان پیدا نشي لکه څنګه چې امیرنا وسیدنا معاویه رضی الله عنه دی هغه چې کله والی شو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها له خطر ولګو دا خبره ورته ورنه چې تماله توصیه وکړه څومره عجیب خلک دي د زړونو کیفیتونه دي خلکو برابر و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې رالوي شوي انسانان و د قرآن د فضل نه د قرآن د چتر لاندې رالوي شوي انسانان و زړونه جوړ و زړونه ژوندي و نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ورته دا خبره وکړه وی رب العالمین راضي که اگر کدا مخلوق خپشي خو د مخلوق در رضا غمونه کې ګویا کې دي ګوره دا بدر ناراضي نشي رب العالمین بدر نه خپشي ډیر انسانان دا کارونه کوي صحیح د مشکات کتاب العلم کې دا قروي د ابو هريره صاحب راوړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ قیامت به عالم راولي الله عز وجل به دې پوښتنه وکړي چې تعالی مې علم درکړی او څه چل کړی دی رب العالمین قرآن او سنت پر خلکو له بیان کړی دی د سیرت دورې مې د خلکو له کړی دي خطبه مې د خلکو له ورکړي درسونه مې د خلکو له ورکړي بیانونه مې د خلکو له ورکړي دي دعوت مې کړی دی خلک مې الله رسول دعوت کړی دی دروغ دی ویلي دا دې په دې مناسبت باندې کړی و چې داخله تعالی اوچت مولا وې پړ مخې به د عالم جهنم په طرف باندې ورسول شي سفیان ثوری رضی الله رحمه الله هغه چې کله د قرآن د درس نه سو به اوچت و به ژړل چا بری دا پښتنو کړ چې اشنا ته ولې ژاړي وې ژړا په دې رااله چې په دې مسله باندې اسما د ناس ملګری پوهه نه و اوس ما په پوهه کړه زم په پوهه شوم که زه په دې باندې عمل ورکم نتیجه بدای چې الله عز وجل په مخ ما جهنم لور ورسي تاسو مرو چته خبرې دي سخت خبرې دي په هغه چاله ګرانې تمامېږي چې داغه زړه کیفیت برابر دي شنه لکه مونږ او تاسو دا خبره مونږ له دې او یو باندې معلومیږي عبد الله ابن مسعود فرمایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي لري وېسمن په وخت کې چې کله د زړونو کیفیتونه برابر و او چا به ګناه وکړه مونږ به د شي مننه لکه داغه په دې سر باندې چې غر پروت دی خو چې کله د زړه کیفیت بدل شو دا ګناه مونږ له دې شي خاري لکه مچا د پوجا په یو جانب باندې کینو د قشم په بل جانب باندې شرک د زړه تعلق رب العالمین نه کټ کول بل چاله الله عز وجل سورې نحل کې فرمایي چې دا عقیده د مشرکینو ده دا عقیده د کافرو ده دا صفت د کافرو ده اې د محمد رسول الله امته دې شنه ورزان ساته هکذا شهید برا وستلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مالدار برا وستلی شو دا خبره ورته کې چې تاسو کړی دي الله عز وجل ستاسو رضا لپاره مخبل سل نظرانه کې قرباني میږي قرباني
توب له تیار شوما وی دروغ دی ویل هغه په مخې جهنم له وګرځولې شي او دغه شان مالدار هم راوستلې شي دا څومره خطرناک حدیث دی ابو هريره صاحب چې کله دا بیانو به وشي به پیراله یو ورځ نو ملګرو پښتنه وکړه دا خبره ورته وکړه چې حدیث موږ له وایا چې دې ځل رب راغی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استو به وشش به چې ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به وششو دریم ځل به دغه شان دا حدیث په ډیر زور باندې ویلې ځکه ابو هريره صاحب په خبره باندې پوهیدو چې رب العالمین شته قیامت شته حساب کتاب شته کوم دا کړنه د الله عز وجل درزه لپاره نه کړي نتیجه ګوره به جهنم دي ځکه هغه باندې به وشیلات لاله د شرک اقسام او مشرکین دغه اقسام قران کې رب العالمین هغه بار بار ذکر کړی دي الملل والنحل کې عبد الکریم شهرستانی د طائفو د تذکرہ کړی دا شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل کتاب تنشیط الاذهان کې دا خبره ذکر کړې ده چې مشرکین څو اقسام دي شرک څه ته ویل کېږي دي مشرکین څه صفاتونه او کوم خصوصیتونه ورکړي وو یا شرک دا معنا ده صفات خاصه رب العالمین یو سړی راوالي او است یو چاله د مخلوقات کې ورکی یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورکی به تور مثال د قران او سنت دا مسله ده چې د غیب علم هغه فقط او فقط رب العالمین لدی یو سړی راوالي وی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پویږي دا سړی مشرک دی یو سړی د شی وای چې پلانې عالم په دې باندې پویږي دا سړی مشرک دی یو سړی وای چې پلانې ولی په دې باندې پویږي دا سړی مشرک دی یو سړی وای چې مړ په دې باندې پویږي دا سړی مشرک دی وجه دا ده چې صفت خاصه د رب العالمین راواخص او هغه ایسه بل چاله ورکی الله عز وجل په ارزه کې حاضر ناظر دی په دې مناسبت باندې علی کل شیء شهیدا ته چې کوم ځای کې د رب العالمین در باندې علم دی الله عز وجل دې ګوري رب العالمین موږ له دې مرشه کې ناس دی او یو سړی د خبره وکړي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارزه کې حاضر ناظر دی شیخ عبد القادر جیلانی په ارزه کې حاضر ناظر دی او پلانی قبر والا چې زموږ په دې حالاتو باندې پیږي حاضر ناظر دی اې دی وجنه فتاوا بزاجه کې لیکلي چې د احناف کتاب دی وې کوم سړی چې دا خبره کوي چې د مړو ارواح راځي ای دنیا د دې حالاتو نه خبرې کې وي ته پوه شې په دې خبره باندې چې دا سړی په قران باندې کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی د کاهن د خاله ورغه د څلوي کورسي منځ قبلېږي نه خو کچیر ته د پرې خبره باندې تصدیق وکړي دا سړی ګوره په قران باندې کافر دی خپل زنانه سم غوساسو په دې کور کې یو موحدین او استغفر کبر په طرف باندې روان شي دي هغه کاهن لورزا هغه ترویتی لورزا هغه دمګری لورزا چې هغه د خلاف سنت دی هغه د دا خبرې کوي دا